وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلاق مسائل ذکر کئی ددی آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. امام بخاری کتاب التفسیر کی ددی آیت پر تفسیر کی حدیث راوڑے دے نماقل ابن اسعد چې دا هغه خور وه او هغه خپل خاوند طلاق کړه، بیا عدت د هغې پوره شو. د عدت نه وروسته هغه د پلار کره لاړه، نو د عدت نه وروسته د خاوند بیا دوباره معقل بن یسار چې دی هغه پخپله د دې روایت کوي چې دوباره هغه پیغام راکو چې د خپله خور ما ته په نکاح کې راکړه. وی زه څه غوسه شوم او ما منع کو، نو دا آیت الله رب العزت نازل کو چې کله تاسو طلاق کوي زنانه او د هغوی عدت پوره شي، نو هغوی مه منع کوئ د دې خبرې نه چې نکاح وکړي د خپلو خاوندانو سره کله چې هغه په آپس کې رضایي د شریعت مطابق. نو چې کله د آیت نازل شو نو بیا هغه ته ما ووایي چې ټیک ده دوباره که ته نکاح کول غواړې وکړه. نو دا آیت په دې خبره باندې دلیل دی او دارنګې د بخاري دا حدیث چې د طلاق نه وروسته او د عدت نه وروسته بغیر د مصنوعي طلاق مصنوعي حلالې نه چې دې وخت کې ملیانو جوړه کړې ده، دغه خاوند چې دی دوباره د ښځې سره نکاح کولی شي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې طلاق کوي تاسو زنانا ښځې فبلغنا نو رسیږي دا زنانا اجلهن نیټې خپلې ته یعنې عدت یې پوره شي. ځکه چې طریقه دا ده چې د طلاق نه وروسته عدت دی او عدت به د خاوند په کور کې هغه تېروي. نو چې کله دغه عدت پوره شو فلا تعذلوهن نو مه منع کوئ دوی ان ینکحنا چې نکاح وکړي دوی ازواجهن د خاوندانو خپلو سره اذا تراضوا کله چې رضا شي دوی بینهم په منځ خپل کې، چې کله دوی په آپس کې رضایي بالمعروف د شریعت مطابق. ذالک دا حکم یوعظو نصیحت کې دیشی بی بدی سرا من کان هغه چاته چې منکم ستاسونا یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت. ذالکم دا یعنی دا نکاح کول اشاره دغه نکاح ته ده. ازکا لکم خپا کی دا د پار استاسو
و اطهرو او خپاکی دا د دوړو معنا پاکی چې ده هغه کیږي او ازکاز زا کافیا زکا اصل کې ویل کېږي د یو کار ترقی تا زیاتوالی تا او برکت تا او دارنګ په معنا د پاکي هم دارازي نو مراد ته نداده کدا حکم تاسو د الله ومنو نو پدې سره تاسو ایمان کې به اضافه وشي اسقالکم او د جرم نه به تاسو پاک شي بچ بشي وا اطهروا او خپا کې نه مراد دا ده چې تاسو زړونه چې هغه هم پاک پاتې شي او دارنګ تاسو معاشره هم پاک شي نو د نکاح پیغام چې کله راشي راغې نه انکار مکوئ ها حدیث کې راځي هغه وګورئ چې کله هغه په دین باندې برابر ایمان حسب نسب او حسن تم وګورئ دین ته وګورئ کزنانه دینداري او سړی دینداري نو فورن نکاح کوي باغې کې انکار مکوئ ذالکم دا نکاح کول ازکا لکم زیادواله دې د پارستاسو د ایمان و ادهرو او خپاکی دا د پارستاسو نو کدوړ یو مان کوي چې پاکی دې د پارستاسو بیا پاوي کې سہارا نشته ده او کدا ازکالکم معنا زیادواله کوي نو دام صحیح ده والله والله پاک یعلمو پیجنی پوئیگی وانتم لا تعلمون او تاسو نپوئیگئی والوالداتو او مندی یردعنا پیبور کئی اولادهن بچو پلتا اولاد پلتا حولین دوکالا کاملین پورا پورا دا زیات موده چې دا د پیس کول ور کولو هغه وکاله ده دین زیات نشته ده نو مېندی په پي ور کوي بچو دا اولاد دا وکاله پورا لمن دا حکم د پار دا وچا ده اراده چې واړي ايو دې مرو دا چې پور کې نیټ د پي ور کولو چاغه تر ذات وای چې غواړي چې دا مدمونګه چې دا پرګو د پي ور کولون دا دغوی د پارت وکاله دي وعلى المولود له او پپلار د بچی باندې مور په پي ور کوي بچی تا او پپلار باندې سزي مواري ده اصل کې مولود چې ده دا اسم مفعول ده د ولادتنا او له کې چې ده راغو دار راجه ده د دې ضمیر خپلار تا نو مراد دې ندا ده المولود له چې ولادت کړي شوی ده داغه د پاره یعنی بچي چې دغه زیغولې شوی ده پیدا کړي شوی ده د خپلار د پاره نو بچی چې هغه د پلاری نو عام معنی مونږه اسانه چې هغه دا کو عام مترجمینو دا کړی دا وعلى المولود له او پلار د بچی باندې رزقهن رزق د دوی دې یعنی د زنان او کسوتهن او جامع دا وې دي د رزق تنظیم د جامع تنظیم د کور تنظیم دا پلار کوي د بچی پلار وکي بالمعروف د شریعت مطابق لا تکلفو تکلیف بنور کو دے کی نفس نیس نفس تا الا وسعها مگر بقدر د وسداوا یعنی دان چې یو سړی دی دا تنخواه 10000 دا او ته ډیمانډ 500 کې نو دا ظلم منکه
او دارنګي پلار یا خاون چې د هغه بم کنجوسی نه کوي دا نه چې په خوراک او اسباب پسې کړای او دومره کم خوراک ورکړي چې زنانم کمزور شي او بچي داغه چې داغه تم په نه پوره ملاويږي هغه نه جوړ شي نو زکه وای الا وصاها فقدر د وستاغه آگے ضمیر چې ده دا راجه ده نفس تا او نفس چې دا په عربی کې مؤنث لا تکلفو تکلیف نور کولے کیږي نفس او نفس او نفس دا نمور دا او نپلار دا الا وصاها مگر په قدر د وستا ده نفس لا تضار ضرر با نور کولے کیږي والدتن مور دا بی ولدها پا وجہ پا سبب دا بچی داغے دانا چی دا بچی پا وجہ باندی بیا مور تا تکلیف ورگئی ولا مولود لہو او نپلار دا بچی تا بی ولدی پا سبب دا بچی داغا وعلى الوارث او پا ورساو باندی مثل ذالکا دارنگی حکم دے کسڑے مړ شو او بیا نیای دا نکای دے هغه ته دا پاتې شول یاد زنانه چې کم سخر او خافی دا نو پاغوی باندې بیا دا حکم دی چې دا خرچه باغوی پورا کوي فإن ارادا نو غواړي دوی فصالن پرې کول د پيونا اندرادن پرزا سره منهما د دواړو اندرادن منهما د دواړو پرزا چې د دواړو رضای او د بچي د پيونا پرې کول غواړي د دوه کالونو مخکې وتشاورن او مشوره د دواړو فلا جناح علیهما نشته سغنا په دې دواړو باندې دو کال مخکم بچے تپیون اپنے کولے شی وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ قَوَارَئِ تَاسُو وَاسْدَا خطاب دے سڑو تا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ قَوَارَئِ تَاسُو أَنْ تَسْتَرْدِعُوا چپئی وس کوئی پزنان بلباندی اولادکم پبچو خپلو دبل زنانا پي وس کوئی بخبر بچو باندې یعنی دایان چوته وای وان تسترضعوا چې پي وس کوئی تاسو اولادکم په بچو خپل باندې اولاد بل باندې فلا جناح نشته سغنا علیکم پتاسو باندې پدې کوم سغنا نشته چې بل مور ولونی سی پي چې تبا پي ورکه او زب تعالی موعظه در کوما اذا سلمتم کل چې پورا ورکه تاسو ما هغه موعظه اته تم چې مقرر کړی تاسو چې تاسو مقرر کړی د ورکول د بارا هغه پورا ورکه بالمعروف د شریعت مطابق واتقوا الله اوزان بچ گئی دا اللہ دنا فرمانینا وعلموا وقوشی ان اللہ چی اللہ پاک بما تعملون بصیر پاک عملنو چکوئی تاسو لدن کے دے زید پزی تاسو گولی چکل مسائل او احکامات بیانی گی نو اللہ رب العزت بار بار وئی تاسو چې سکوي هغه زینم هغه ز خبردار یم یعنی زمانہ تاسو پټ نه والذین او هغه کسان یو توفونا چې وفات کړي شي من قوم تاسو نا ويذرونا او پریدیا وي ازواجن بیبیانی یتربصنا صبر بکی انتظار بکیا وی بی انفسینا فزانو نخبلو باندی اربعات اشهرین سلور میاشی و عشرہ او لسرزی او دوڑا طریقو سر مانک کول جائز دی کا عشرہ کی روزی وی او کشپے وی لشپے یا لسرزی دوڑا جائز دی
نو دوی به څلور میاشتې او 10 ورځې انتظار به کوي، نکاح به د بل چا سره نه کوي. او د سنت نه دا ثابت دی چې دا څلور میاشتې 10 ورځې به دا د خاوند په کور کې تیرې چې کم خاوند دې مړ دی په دغه کور کې به دا تیرې دا 10 ورځې څلور میاشتې او 10 ورځې دې ته عدت وایي. او په دې څلور میاشتو 10 ورځو کې په حدیثو کې راځي دا به میک اپ نه کوي، سنگار به نه کوي، ډول ډال به نه کوي، او دارنګ سرخیانې پوډرې دا خوشبوګانې دا شیزونه به نه لګوي. دا د دې د عدت څلور میاشتې 10 ورځې دي. د ضرورت مطابق د کور نه وتې شي د شریعت مطابق، لیکن ډول ډال دا شیزونه به نه کوي. فَإِذَا بَلَغْنَا نو کله چې ورسېږي دا زنانا اجلهن نیټې خپلې ته، آخري نیټې خپلې ته، اجل وایي آخري نیټې ته، مراد دې هغه عدت دی یعنی څلور میاشتې 10 ورځې پوره شوې. فلا جناح نشته دې سونا علیکم پتا سو باندې فیما باغ کار کې فعلنا چوکی دا زنانا فی انفسهن فبارد زانونو خپلو کی کبیا نکاح کول غواړي نو پتا سو جرم او گناه نشته دې دې ته اختیار دې بالمعروف د شریعت مطابق. والله علق بما يعملون تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار دې. ولا جناح او نشته دې سغنا علیکم پتا سو باندې فیما باغ سکی یعنی باغ الفاظ کې ارتم چې اشاره کنایه کوي تاسو به باغ سرا چې اشاره کوي تاسو باغ سرا من خدمت النساء د پیغام د نکاح د زنانو تا خطبه ویل کېږي د نکاح خبرو ته چې د نکاح خبره تاسو کوي د زنانو ته، یعنی زنانه پس کې ناشته د یو بل سره خبرې کوي لیکن په اشارو کنایو کې کوي. اشاره کنایه دا سدي لکه چې یو سړی داغه د نکاح اراده یې دغه زنانه سره نو دغه کور زنانه به داوی کړه لاړ شي نو په اشارو کنایو کې به وایي چې دغه شانتي وي زمونږه هغه سړی چې دی هغه لمونږه وختنه کو خو چې داسې چې نه داسې خزای نو داغه چې کم اوصاف دی هغه په اشارو کنایو کې بیان کې چې داسې هغه په پوهه شي چې دا اشاره ماته کوي. لیکن برملا یا په اظهار سره بدا نه وي چې تاسو سره مونږ نکاح کول غواړو یا زموږ سړی چې دی تاسو سره نکاح کول غواړي د نکاح پیغام چې دی هغه بخکار نه ورغی صرف په اشارو کنایو کې خبرې کولې شي. ولا جناح نشته سغنا علیکم پتا سو باندې فیما بهاوی الفاظو کې اردم چې اشاره کوي تاسو به باغ الفاظ سره من خدمت النساء پیغام د نکاح زنانو تا او اکننتم یا پټ ساتي دا خبر تاسو فی انفسکم پزړونو خپلو کې پټ ساتلې دا سلور میاشتې لسره دي چې دا عدت پوره شي بیا وګورو. علم الله قوت الله انکم چتاسو ستذکرونهن سرد چی ذکر وو کئی تاسو ددوی یعنی ٹنگے دی نشئی سنه سوخ کې به ذکر کوي تاسو. ولکن لا تواعدهن لیکن وعده مکوي تاسو دغه زنانو سره چې خاوندان مړی چې کونډې شوي د هغو سره واده مه کوئ سرن په پټه سره دا نه چې لاړ شي پټه غونته کې خبره ورسره وکړي چې موږ دې غواړو پټې خبرې به ورسره نه کوې وعدې به نه کوې
ولكن لا تواعدهن لیکن وعده بنا کوي دا غوي سره سرا پپټا الا ان تقولوا مگر دا چې وای تاسو قولا معروفا وینا د شریعت سوا قرآن مخکې ذکر کړه هر رستم به من خدمت النساء اشاره کنایه کولای شي ولا تعزموا او قسم کوي تاسو عقدۃ النکاح د مجلس د نکاح عقد ولګي غټه د نکاح مراد د مجلس ده یعنی مجلس د نکاح مقرر کوي چې لاندې پورا شوی نه دی عدت ولا تعزموا عقدۃ النکاح او قسم کوي د نکاح د مجلس حتا تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي کتاب یعنی لیک د کتاب او لیک نه مراد چې دی هغه دغه اجله چې دی هغه اجل مراد د اخري نیټه او د کتاب نه مراد د حکم د الله دی حتا تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي حکم د الله اجله نیټه اخري نیټه خپلتا وعلموا او پوشئی ان اللہ چی اللہ پاک یعلمو پیجنی ما حغص فی انفسکم چی پدرون استاسو کے دی فحذرو نزان بچ گئی دا عذاب داغنا یا فحذرو ویرے گئی داغنا ہو کی ضمیر راجے دے اللہ تا وَعْلَمُوا او پوشئی ان اللہ چی اللہ پا غفورن دیر بخون کے دے کسا خطا متا دنوشی اغو معاف کی حلیم دیر صبرناک دے